تاسو ګورئ چې د ولی خان بابا دوه نوسي ایمن ولی خان او امیر حیدر خان هوتی نن سبا شکر الحمدلله چې د سوشل میډیا دور دی او زه ستاسو د دې لوی پروګرام په وساتت باندې ټولو پښتنو کامپالا کامپرستا په دې خاوره مین په دې کام مین هغه ځوانانو لا چې په سوشل میډیا د کام وکالت کوي شاباش ورته واما او تاسو ټولو ته خواست کوم چې د هغې دپاره تاڼې ووهئ تاڼې دا کامي کار دی ایمل خان او حیدر خان تاسو ګورئ روان دي هر ځای کې جلسو لځي او په هغه جلسو کې د باچا خان د خدایي خدمتګارو او بیا د دې سرې جنډې د سیاست ګردان خلکو ته کوي تجدید کوي تاسو وګورئ چې دا واحد سیاسی جماعت په دې منطقه کې دا خبره موږ هر چیلنج کوو چې دا حقیقي سیاسی پارلیمانی جمهوری اصولی او تاریخی سیاسی جماعت ته تاسو سوچو گئی چې موږ پښتانه څومره بدقسمته یو څومره بدقسمته یو نن د خوږ نبي د زیږون ورځ ده او نن درې ځایه دماکې شوي دي درې ځایه پښتانه او بلوچیان نن درې ځایه لاشونه پورته کوي او دا ځای په شا نو یو ورځ داسې خالي نه پاتې کېږي چې یا موږ کلیزې نمانځو یا موږ دغه خپلو خوږو چې دا د یوې زمانې نه د جبر ښکار دي د دهشت او د وحشت ښکار دي د تشدد ښکار دي د بدامنۍ ښکار دي یو ورځ داسې نشته چې موږ خپل خواږه نه یادو تاسو سوچ وکئ د پېښور مشرانو او ځوانانو چې دا پېښور چې پېښور ته روامه او کابل ته ځیګر وامه او که کابل ته روامه پېښور ته ځیګر وامه خو پښتنو وګورئ یوه زمانه وشوه او دا خبره ځکه کوو چې صاحب الله خان ډېره ښکلې خبره وکړه خو که موږ او تاسو پښتنو پې سوچ وکړو راځئ چې وګورو د پښتنو خو اقتصاد تباه شو دا پېښور دی په جغرافیایي توګه باندې خو دا وسطي ایشیا ملکونو ته ګیټ وی ده په کار خو دا وه چې دا پېښور او دا پښتونخوا علمي د تجارت مرکز وی وجه دا ده چې تاسو وګورئ ګاونډ کې افغانستان دی او بیا د روس هغه ټولو ملکونو ته وګورئ نو هغه روس د ټولې دنیا د رګبي 26% ده 26% د پېښور نه ماسکو 4,000 کیلومتره ده په ګاونډ کې افغانستان دی او بیا دا لار ټول عمر باندې دا هغه د چترال نه راوالي تر هغه چمنه پورې سوچ وکئ تګ راتګ نه کېږي تجارت نه کېږي په لکونو ځوانان پښتانه د بېروزګارۍ په وجه د ګرانۍ په وجه د خپلو کورونو د کفالت دپاره د دنیا هر ملک ته ځان رسولی دی ګرانې ګرانې مزدورۍ کوي ګرانې ګرانې دیاړۍ کوي اوږدې اوږدې مسافرۍ کوي اخترونه روجې پېشمني غمونه ښادۍ د خپلو کورونو نه د هغه مجبورو په وجه هلته کوي ګنې وګورئ د پښتنو مزاج ته وګورئ مزاج دا دی چې دا خبره پښتنو کې مشهوره ده چې پښتنو ته خپل کلی وطن کشمیر دی کشمیر او دا یې څه کوئ مرګ خو حق دی چې موږ پښتانه په خانه کعبه کې هم وفات شو نو بیا د کور خلک وایي یاره وایي مور یې خفه ده څوک وایي پلار یې خفه دی څوک وایي ښځه یې خفه ده چې دا لاس چې دی دا د خپل کلي مقبرې ته راړه دوره بیا موږ په خپله خاوره مین یو پښتنو زه اکثر ډېر زیات خوشحاله یم چې کوم ځای ته ځم ځوانان ډېر تعداد کې ولاړي که زما په دوا کېږي نو خدایه پښتنو زور هاسې واشه او ما سره به ټول آمین وایئ چې کله زه دا خبره کوم چې د دشمن زور ها وبشه تاسو سوچ وکئ موږ هغه کام یو چې ځان په کاڼو ولو کام په کاڼو ولو هغه خلک په کاڼو ولو چې څوک زموږ وکالت کوي راځئ چې وګورو څومره وخت د دې جنډې وشو څومره وخت
د امن خبره کوي. امن خو د ځناورم ضرورت دی، د جاړي بوټي هم ضرورت دی او د انسان هم ضرورت دی. هغه د خوږ نبي د ژوند ترجماني ده. عوامي نیشنل پارټي د انسانیت خبره کوي، د رنګ او د نسل نه بالاتر، د ژبو نه بالاتر. دا موږ چې ورته جنس وایي، جینډر، ښځه ده سړی دی، د دې نه بالاتر، د مذهب نه بالاتر. عوامي نیشنل پارټي د انسانیت خبره کوي، د خوږ نبي ترجماني ده. عوامي نیشنل پارټي د برداشت خبره کوي، د احترام خبره کوي، د ترقۍ خبره کوي، د جمهوریت خبره کوي. چې دا موږ ته عالمان صاحبان په دې جوماتونو کې وایي چې دا مشوره ده، مشوره او مشوره سنت. ډېر خلک به راجمع کېږي او ځان له به نمایندګان ټاکي او بیا به هغه نمایندګان د دې کام وکالت کوي. دا اختیار دې کام سره دی. اوس به دا ټول کام په خپل ګریوان کې ګوري چې آیا دغه پارلیمان ته دا کام او دا ولس کوم نمایندګان لیږي، هغه د دې کام وکالت کوي، د دې کام نمایندګي کوي، د دې خاورې نمایندګي کوي، که نه هغه د خپلې کرسۍ جنګ کوي یا د خپل ذات جنګ کوي. دا حساب کتاب به موږ راپاسي، عوام به کوي، ولس به کوي. تاسو وګورئ، موږ هېڅ چا پسې خبره نه کوو، هېڅ چا پسې. خو تاسو رایاد کوئ چې کله به وایي دا د هندوانو ملګري دي، کله به وایي د روسیانو ملګري دي، کله به وایي د هندوستان ایجنټان دي، کله به وایي پاکستان نه مني، کله به وایي 14 اګست نه مانځي، کله به یوه خبره کوي، کله به بله خبره کوي. په دې خبره به ځان پوه کوو چې دا ولې کوي. عجیبه خبره ده. ثاقب خان ډېره ښکلې خبره وکړه. پښتنو زموږ المیه څه ده؟ زموږ المیه دا ده چې موږ پیغمبر منو خو د پیغمبر نه منو. کنې تپوس کوم چې په کوم وخت کې دا د ولی خان بابا د اوږدې ملګري ناست دی او ځوانانو تاسو ته واما دا ژوندی کتاب دی، ژوندی. دا خو بدبخته یو موږ، بدقسمته ملک دی. ګنې داسې مشران روزانه په میډیا کېنول پکار دي چې د خپل ژوند او جدوجہد کیسې تاسو ته وکړي. تاسو وګورئ، موږ پیغمبر منو خو د پیغمبر نه منو. دې مشرانو به خبره کوله چې دې چمګاون سره د ورورولۍ تعلقات جوړ کړي. دا که ایران دی، دا که هندوستان دی، دا که افغانستان دی، دا که روس دی، دا که چین دی. د ورورولۍ، د اعتماد، د تګ راتګ، د تجارت. د پېښور مشران وګورئ، نن موږ اوړه نشو اخیستی، اوړه او زما په ګاونډ روس پروت دی، ټولې دنیا له غنم ورکوي، خو زموږ ورسره تجارت نشته. نن پېټرول ته وګورئ، په 400 روپۍ لیټر دی، هېڅوک نشي اخیستی. لاړ شه وګوره، که ایران سره زموږ دغه تجارت وی، دلته به په 10 روپۍ او په 40 روپۍ لیټر پېټرول و. ته وګوره افغانستان ته چې کابل کې هم خلک پښتو وایي او پېښور کې هم خلک پښتو وایي. کابل هم پښتون او پېښور هم پښتون، وینه یوه، ښځه یوه، نیکه یو. بیا به ځان ته افغان نه وایي. یا لکه د دنیا په تاریخ کې داسې نشته که د ریاستونو جغرافیې هر څه په هغې جګړو کې نه پرېوځو. خو پښتنو، افغانانو واورئ، د خپل خپل کلي یا د خپل یا تاسو ورته ادیره وایئ، موږ کلیوال ورته مقبره وایو. لاړ شئ خپلو خپلو ادیرو ته او مقبرو ته، د خپلو نیکونو د اورنیکو ښځو ته ودرېږئ. هلته به یې پې افغان لیکلی، ځکه چې زموږ او ستاسو خټه وینه د افغان ده، هغه خلک پې نه پوهېږي. افغانانو وجود نه مني. عجیبه دهشتګردي ده، عجیبه. د پښتنو په خاوره ختمه نه شوه. د پښتنو په خاوره به د پولیو کارکنان وژني، ټارګېټ کلینګ به وي، اغوا برای تاوان به وي، خودکش دماغی به وي، پتخوری به وي، کلاو به ټوپک مار. دې درې ته ګوره، مطرې ته ګوره، بونیر ته ګوره، وزیرستان ته ګوره، ژوب ته ګوره، چمن ته ګوره، چې په کم ځای کې د پښتنو د ښځو خړ کورونه دي او آباد جوماتونه دي. هغه ځای یې داسې دوزخي کړی دی چې انسان حیران شي، حیران. پوله ده، دا ټک پوله ده،
دلته ودرېږه ناکه ده، دلته ودرېږه پاټک دی، دلته ودرېږه تالاشي ده. یا پښتنو ځوانانو سوچ وکړئ چې دا ناکې، دا پاټکونه، دا بدامني، دا غوا برای تاوان سیالکوټ کې شته؟ سوال دی. جیلم کې شته؟ سوال دی. گجرات کې شته؟ سوال دی. پنجاب نو بیا ځکه چې دا جنډه خبره کوي چې پاکستان پنجاب دی او پنجاب پاکستان دی، نو بیا دا الزام لګوي وایي د نفرت خبره کوي. یا لکه د خپل کام وکالت نفرت نه، د قرآن ترجمانی ده چې الله په قرآن کې وایي، مشر مترجم دی د قرآن چې نه بدلو محال د هغه کام کم کام چې خپل حالت په خپله بدلول نه غواړي. ټول طالب علمان یې د کام تعریف څه دی؟ داسې چې سترګې پټې دي او داسې موږ جاهلان ګڼي چې پاکستان ته یو قوم وایي، پاکستان یو ملک دی، پاکستان د قومیتونو مجموعه ده. دلته پښتو ویونکي موجود دي، دلته پنجابي ژبه ویونکي موجود دي، دلته سرایکي ژبه ویونکي موجود دي، دلته بلوچي ژبه ویونکي موجود دي، دلته سندای ژبه ویونکي موجود دي، دلته هندکو ژبه ویونکي موجود دي، دلته سرایکي ژبه ویونکي موجود دي. پاکستان د قومیتونو مجموعه ده. پښتنو او بیا د دې پروګرام په وساتت باندې ټول پښتنو ته چې په پردي خیرات کې به سپي ډانګونه نه وو، دا زمونږ او ستاسو د کام او د دې خاورې جنډه ده، دا به پورته کوو او ټول به د دې د لاندې وځو انشاءالله. بله کومه لار ده؟ نن تاسو وګورئ، نن کوم سړی د بجلی بل ورکولی شي چې لاس کو لږ اوچت کوي، او دا ستاسو ده. ګیس موجود نه دی، ګرانۍ ته وګورئ، دوايانې نشو اخیستی، روزګار نشته، هنر خو وجود نه لري. تعلیم ته وګورئ کنه، تعلیم ته 1 لاک طالب علمان، 1 لاک بچی بچیانې چې د میډیکل دپاره اپلای وکړي، 1400 طالب علمانو ته داخله ملاو شي. 1400 مذهبي انتها پسندي عجیبه کار دی. زه هیڅ چا پسې خبره کول نه غواړم، واورئ دلته دا زموږ د پښتنو تاریخ دی چې جوماتونه هم په خپله جوړوو، اجرې هم په خپله جوړوو، مدرسې هم په خپله جوړوو. دا تاریخ دی. جومات جوړو هم د بجلی بل، د اوبو بل چې څومره اخراجات دي هغه په خپله برداشت کوو. داسې ده او که داسې نه ده. مدرسې هم داسې دي. مدرسې خلک راشي د الله تعالی په نامه ځمکه راکړه. موږ پښتانه چې د الله په نامه نه ورکوو، د چا په نامه به ورکوو؟ ځمکه ورکوو. راشي د الله په نامه چندې راکړه. موږ پښتانه چې د الله په نامه چندې نه ورکوو، د چا په نامه به ورکوو؟ ورکوو چندې. ځمکه هم د الله په نامه ورکوو، چندې هم د الله په نامه ورکوو. چې مدرسه جوړه شي نو دس چې برګه جنډه پې راته ولګوي او لاړ شي او هغه پارټي ځان را خپل دفتر وګرځوي. دفتر وګورئ کنه، جلسې پکې هم کوي، اجلاسونه پکې هم کوي، چندې زموږ د دین په نامه غواړي او بیا هغه ماشومان جلسو لمبوزي، هوټ له هم استعمالوي، دفتر له هم استعمالوي. دا هغه کار دی چې دا ناجایزه کار په دې دی. دا موږ اختلاف نه لرو. امام او محتمم هم حق لري چې سیاست، امام او محتمم هم حق لري چې الیکشن ته ودرېږي. اختلاف ورسره په دې دی چې که موږ مقتدیان الیکشن ته ودرېدی شو او موږ سیاست کولی شو، خو هغه خو زبرګان او پاک خلک دی، هغه یې ولې نشي کولی. اختلاف ورسره په دې دی چې هغه د جومات منبر چې دی دا د پیغمبر اسلام میراث دی او دا مدرسه چې ده دا د دین مرکز دی، لہذا دغه به د سیاست مرکز نه ګرځوي. په دې ورسره اختلاف دی. د عوامي نیشنل پارټۍ او دا جایز اختلاف دی. تاسو وګورئ پښتنو، تاسو وګورئ په دې مدرسو کې د ماشومانو ختمونه وشي، هغه د یو پارټۍ خلک ځي او خپل سیاسي تقریرونه ورته کوي. ما چېرته ونه لیدو چې غلام بنور صاحب له دعوت ورکړی وي چې راشه او دې ماشومانو قرآن ختم کړی دی، مبارکي ولم ورکا او دا پګړی ورته هم وتړه او دې بچو ته څه ووایه. ما نه دي لیدلي چې ثاقب الله خان له هم دعوت ورکړی وي چې راشه دې ماشومانو د قرآن ختم کړی دی، دی له مبارکي م ورکا
او پګړای ورته مو تړاو دي بچو ته څه ووایه یا نیشنلیانو کله ناکله زه سوچ کوم چې ولې خدای مکه بیا مکه زمونږ په ایمان کې څه چل دی او زمونږ په ایمان کې خو چل نشته که نه تاسو غوغلي نو زه یې درته ثابتو چې زمونږ او ستاسو په ایمان کې چل نشته بلکې دا عالمان صاحبان چې څنګه موږ ته وایي چې بد وینئ بد په لاسو به یې منع کوئ دا افضله درجه ده دویمه درجه یې دا ده چې په خولې به یې منې کوئ ضعیفه درجه یې دا ده چې په زړه کې به ورته بد وایئ ای د باچا خان سپایانو تاسو نه تپوس کومه چې دې دهشتګردۍ او دې بدامنۍ د پښتنو نسلونه تباه کړو اقتصاد یې تباه کړو تعلیم یې تباه کړو ژوند یې تباه کړو بلکې پښتانه یې په ژوند پوهه نه کړو په ایماندارۍ ووایئ چې د دې بدامنۍ په مسله باندې دا سره جنډه د ایمان په کومه درجه ولاړه ده تاسو راته ووایئ داسې نه که نه په کومه درجه ولاړه په افضله داسې ووایئ په کومه درجه او بیا دا خبره کوي چې نیشنلیان عالمانو پسې خبرې کوي ولې به کوو موږ هغه خلک یو چې موږ خو دغه امامانو پسې اقامت کول تبرک ګڼو دا تاریخ دی خو که زه نن تپوس وکړم چې سوچ وکړئ نن په جومات کې هم دماکه شوې ده په جومات کې ما ته به د پښتنو په دې وطن کې وښیئ چې نن د پښتنو په کم جومات کې چې په هغه جومات کې قرآن شریفونه هم شهیدان شوي دي د جمعې ورځ هم وه د پیغمبر اسلام د زیږون ورځ هم وه په سونو قرآن شریفونه هم شهیدان شو د پیغمبر اسلام د میراث منبر هم شهید شو مصلی هم شهیده شوه ټول جومات شهید شو وښیئ ما ته چې په څومره جوماتونو کې به دعا شوي یا په څومره مدرسو کې به دعا شوي ووایئ ما ته پښتنو بدقسمتي دا ده چې د جومات او د مدرسې مې دا حال دی اخبارونه راوالئ د پېښور اخبارونه راوالئ د کام خبره او خپله خاوره به پکې نه وینئ عدالتونو ته وګورئ په دې باندې به سوموټو نالي چې دا بجلي د دې خاورې ده یعنې د دې کام ده او د دې کام د بچو ده یا دا قدرتي وسایل د دې خاورې د دې کام دي او د دې د بچو دي عدالت به سوموټو نالي انتظامیې ته وګورئ دلته څنګه چې ثاقب خان خبره وکړه پښتانه افسران به پښتانو ته به نه وایئ د هغوی نه بیا دا هېروي چې کله پاس شي پیدا شي افسر شي نن په دې کلي وطن اجره کې هغه پښتانه مشران د هغه پلار او مور له مبارکي ورکوي او چې کله وفات شي هم دا پښتانه والا جنازې غټوي خو دومره همت او توفیق وله خدای نه ورکړی چې د دې خاورې د دې کام او د دې کام د بچو وکالت وکړي هغه کار هم زموږ نیمګړی دی پښتنو تاسو وګورئ راځئ سیاسي جوماتونو ته څوک وایي زه په دې خاوره جمعیت جومات اسلامي وایي زه په دې خاوره وایي د الله نظام راولمه یا لکه دا کم نظام دی حقدار له خپل حق ورکول اسلامي نظام نه دی هغه یې ځان خلاص کړی دی او بیا به څوک وایي چې نه د پښتنو خبره به نه کوې د پاکستان خبره به کوې نو هغوی ته وایي غواړو چې ولې خدای مکه دا پښتونخوا د هندوستان صوبه ده یا د چین صوبه ده یا د ایران صوبه ده ځوانانو تاسو ته مخاطب ما مشران ناست دي ټول کار به موږ او تاسو کوو څنګه چې تاسو اوس ناره وهئ چې ځو تر خپل منزل یا ځو تا سره یې مله ځو دا سیاسي ناره نه دا کامي ناره ده هغه ورځ مې په یونیورسټۍ کې ټولو طالب علمانو ته ډیفاین کړې ده ټول هاوس مال آواز راکوي چې ځو تر خپل منزل یا ځو تا سره یې مله ځو تر خپل منزل یا ځو ځو تر خپل منزل یا ځو او دا ځکه چې مختصر یې وامه د بابل مهراوالۍ تر ننه پورې د دې جنډې نه علاوه د دې کام او د دې خاورې غم ته هېچا د خپل کور غم نه دی ویلی ځکه دا خبره کوو ګرانو مشرانو ستاسو وخت هم ډېر زیاته وشو مشر ته هم خو ما ټایم پرې نه ښودو خو بهرحال هغه به ډېره اوږده خبره کوي زما امید دی چې تاسو به پاسئ نه جنګ چې دی په ساده الفاظو کې درته وایم چې دا زمونږ کامي ناره ده کامي چې خپله خاوره خپل اختیار نه منو د بل اختیار
دا عوامی نیشنل پارٹی د سیاست لب لباب دی ټول هاوس چې دی دا به مال آواز را کوئ چې زه واما چې خپله خاوره خپل اختیار تاسو به ټول وایئ چې نه منو د بل خپله خاوره خپل اختیار تاسو پېښور یئ تاسو د پښتونخوا دارالخلافه یئ ستاسو اواز د پښتنو د وطن ګوټ ګوټ ته رسېدل پکار دي ځکه چې ما خو تاسو ته په ابتدا کې وویل چې هغه د باچا خان نه راوالي نن هم تاسو که زما په خبره غور کړئ نو ما تاسو ته ووایي چې د ولي خان ونوسي په ټول پښتون وطن کې پښتنو پسې جرګې کوي نو یا پښتنو که زه تاسو نه تپوس وکړم نو تاسو د کور نه څو کسان وتي یئ او په پښتنو جرګې کوئ ما ته لږ ویلی شي نه یې وتي که نه نو بیا دا اواز خو راله راکړئ که نه که ټول په ایماندارۍ ودرېږي بیا به کښېنئ ښه ټول ودرېږي په ایماندارۍ ودرېږي ټول ودرېږي اواز به راکوئ بیا به مشر خبره کوي انشاءالله که خیر په تفصیل به اورئ خپله خاوره خپل اختیار ټول دوه دوه لاسه اوچت کړي هسې په ایماندارۍ ووایئ د بجلی بل ورکولی شئ اوړه اخیستی شئ د روزګار درک لګي تجارت او کاروبار ختم شو که ختم نه شو د هر کور نه دوه دوه او درې درې مسافر یو که نه یو یا مسلمانانو بیدار شئ که نه په قرآن باندې به عمل کوو که نه خپل حالت به په خپله بدلو که نه انشاءالله او دا جنډې اوچتې کړئ جنډې اوچتې کړئ خپله خاوره خپل اختیار خپله خاوره خپل اختیار اواز تیز نه دی ښه زما پې سود نه کي خپله خاوره خپل اختیار خپله خاوره خپل اختیار خپله خاوره خپل اختیار ټول به اوس اواز چې زه وایم چې عوامي نیشنل پارټي تاسو به وایئ چې زنده باد خو دا زنده باد به داسې وایئ که نه چې داسې ټټر کې د سړي یخ شي ټټر عوامي نیشنل پارټي عوامي نیشنل پارټي عوامي نیشنل پارټي عوامي نیشنل پارټي ساحل صاحب وایي چې دا ترمې شونډې به مو تر نشي ملګرو دا ترمې شونډې به مو تر نشي ملګرو تر څو چې وي قاضي د دې جامونو څوکیدار او ساحل صاحب بیا مخکې وایي تاسو ښه مست یئ ښه ښه مست ساحل صاحب بیا مخکې وایي چې سایله دا منم چې ستا شړی شلول اسان دي خوشحال به پکې بایلي د شالونو څوکیدار انشاءالله